أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. رب د مخکې سردار چې مخکې آیت کې وفرمایل چې ای خلقو تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ. څوک چې مخ اړوي نو الله پاک د کافرو سره محبت نه کوي، چې د الله اطاعت نه کوي، د الله د رسول اطاعت نه کوي، نو دغسې خلق کافري. نو پته ولګېده چې الله پاک د مخلوق د هدایت دپاره دا آخري پیغمبر را لېږل دی، د هغه اطاعت په ټولو باندې فرض دی. نو دې آیتونو کې اوس وایي چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک مخکې نه هم انتظام کړی او پیغمبران یې را لېږلي وو. په هغې کې بیا اهم شخصیات هغه ذکر کړي دي چې یو آدم علیه السلام دی، دویم نوح علیه السلام، دریم چې کوم دی ابراهیم علیه السلام د هغه خاندان، او څلورم چې کوم دی هغه عمران خاندان. نو د آدم علیه السلام خصوصي تذکره یې د دې وجې نه کړله چې دا ابوالبشر دی، د ټول انسانانو پلار دی. د انسانانو سلسله د ده نه شروع شوې ده. دا اولنی کس دی چې الله پاک ته هدایت دپاره را لېږلی و. او دویم چې کوم دی د نوح علیه السلام ذکر یې کړی دی خصوصي طور، ځکه چې دا اولنی هغه پیغمبر دی چې د رد د شرک دپاره را لېږلی شوی و. د دې نه مخکې خلق په یو دین باندې و، وروستو بیا په دې خلقو کې اختلاف پیدا شو. ود، سواع، یغوث، یعوق او نصر، دا مختلف چې کوم دی نیکان خلق و، د هغې نه خلقو بوتان جوړ کړو او د هغې عبادت شروع کړو. نو د دغه شرک د رد دپاره الله پاک نوح علیه السلام راولېږه. بیا دریم ابراهیم علیه السلام تذکره یې کړله او د هغه د خاندانه. دا ځکه چې هغه هم یو اهم شخصیت دی او د هغه ډېرې زیاتې قربانۍ دي د الله د دین دپاره. او بیا یې د عمران نه شروع کړي. د عمران نو عمران چې کوم دی هغه دوه دي، یو د موسی علیه السلام پلار دی، موسی علیه السلام بن عمران او بن یسهور بن لاوی بن یعقوب او بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام، یو دغه دی. نو د هغه د پلار نوم چې کوم دی د عمران د پلار نومه، کوم چې د موسی علیه السلام پلار دی د هغه د پلار نوم یسهور دی. او بل عمران چې دی هغه د مریم پلار دی او د هغه د پلار نوم ماسان دی، ماسان په سا سره. نو د هغه تذکره یې کړله د دغه عمران. نو د مریم چې کوم دی هغه خپل رور چې و هغه هارون و، او د موسی علیه السلام رور دا هم هارون دی، دا یو شانتې نومونه دي. خو هارون چې دی هغه په ځوانۍ کې وفات شوی. نو بیا وروسته د دې عمران او د هغه بیبي چې کوم دا چې حنه بنت فاقوزه هغه یې نوم و، د هغې نور اولاد نه و. نو د هغې په زړه کې دا ارمان و چې داسې یو بچی زما پیدا شي چې هغه زه د هغې منښته وکړم، نظر وکړم د هغه او د بیت المقدس د خدمت دپاره هغه زه وقف کړم. نو هغې نظر ومنه. نو الله رب العالمین هغې له د زوی په ځای باندې لور ورکړه، مریم. او مریم چې پیدا کېده نو مریم چې دی هغه د مور په خېټه د دې حنه بنت فاقوزه په خېټه باندې وه. او په دې کې چې کوم دی د مریم پلار عمران وفات شو. عمران یو دینی مذهبي پیشوا د بیت المقدس امام و. زکریا علیه السلام یا نور هغه وخت هم شخصیات چې دوی به د بیت الله د دې بیت المقدس خدمت کوو، په هغې کې به وزان د خپلې کوټګۍ وي. نو دا عمران چې دی هغه وفات شو او دلته د هغې د بیبي د حنې بنت فاقوزې په بطن کې چې کوم دی دا لور هغه مریم پیدا شوه. او د هغې بله خور ده د دې حنې، د هغې نوم عیشا دی، عیشا بنت فاقوزه. نو هغه بیا د زکریا علیه السلام په نکاح کې وه. نو دا د زکریا علیه السلام بیبي چې ده نو دا د دې مریم ترور ده، د مور خور یې وه، د مور خور.
نو کله چې د مریم مور هغه نظر ومنه چې زما دا ماشوم که پیدا شي نو دا ما وقف کړل د بیت المقدس د خدمت لپاره، نو فتقبل مني یا الله دې زمانه قبول کړي او تا اوریدونکې پوهی. نو کله چې هغه ماشوم پیدا شو نو هغه زوی نه و بلکې هغه لور وه، مریم پیدا شوه. نو هغې افسوس وکړو قالت ربي اني وضعتها انثى، یا الله ما خو یو ماشومه چې کوم دی هغه زیږولې ده، لور مې زیږولې ده. نو الله پاک د طرف نه حکم راغی والله اعلم بما وضعت، چې الله پاک چې کوم دی هغه ښه پوهه دی هغه بچي باندې چې دی زیږولی دی. دا الګ چې کوم دی هغه د دې جنۍ په شانتې نه دی، د دې نه چې کوم الګ پیدا کېدی نو هغه د دې جنۍ په شانتې نه و، ځکه چې دا جنۍ مریم چې کوم ده هغه د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، او عیسی علیه السلام چې کوم دی ډېر غټ شخصیت دی، غټ پیغمبر او جلیل القدر پیغمبر. نو الګ د دې په شانتې نه و. او بیا وایي چې اني سمیتها مریم، ما دې له نوم ایښودی دی د مریم، و اني اعیذها بک، او یقینا زه پناه غواړم د دې په امداد ستا سره ای الله، او د هغې د اولاد د شیطان ته تللی شوي نه. نو دا دعا مریم وکړه چې خدای پاکه زه دا په پناه کې راولم، ستا په پناه کې چې دې د شیطان ورشي او د دې اولاد ته. د مریم د مور دا دعا وکړه. نو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ماشوم چې پیدا شي هر ماشوم نو شیطان هغه له ټونګه ورکوي، نو د هغې د وجې نه هغه جاړي بغیر د مریم او د هغې د زوی د عیسی علیه السلام نه، چې هغو ته شیطان نه دی رسېدلی، ځکه چې د مریم هغه مور چې وه هغې چې کومه دعا کړې وه هغه دعا الله پاک قبوله کړه، نو هغې ته شیطان نه و رسېدلی. دغه شان عیسی علیه السلام چې پیدا شوی دی نو هغې ته هم هغه ته هم شیطان نه دی رسېدلی. فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبول کړه الله پاک دغه جنۍ په قبلولو ښایستو سره، وانبتها نباتا حسنا، او راوی ټوکوله زرغونې کړه غټه یې کړه په غټولو ښایستو سره، او د دې پرورش وکړو زکریا علیه السلام. نو هر کله به چې زکریا علیه السلام داخل شو محراب ته، محراب نه مراد عبادت خانه ده چې په بیت المقدس کې د هغه خپله یو کوټګۍ وه، هغې ته به داخل شو. وجدا عندها رزقه، د هغې سره به رزق بیا مونده، هغې سره به قسمه قسم میوې وې بې موسمه، انګور به و، کجوري به وې، انار به و، قسمه قسم خوراکونه به و. نو دا خو د هغه په پرورش کې وه. هغه مطلب دا و چې د زکریا علیه السلام چې د دې چونکې ترور د زما سره نو هغه به یې خدمت کوي. دا چې کله بیت المقدس هغې خو وقف کړ وه، د مریم مور دا مریم وقف کړ وه، نو ویې رسوله بیت المقدس ته. نو هلته په هغه ټایم کې چې کوم دی تقریبا د 29 کسانو کمیټي وه د بیت المقدس چې کوم خدمتګاران و کوم امامانو، نو 29 کسانو. نو پلار یې وفات شوی، که پلار یې وی نو هغه به د دې پرورش کوو، خو پلار یې چونکې وفات شوی نو د خلقو په دې باندې اختلاف راغی چې د دې پرورش به څوک کوي. نو یو وي دا به زما په پرورش کې، بل وي زما په پرورش کې، نو په هغې باندې خسڼه یې واچو، لږ وروستو راځي په وروستو آیتونو کې، نو خسڼه یې پرې وغورځو، نو په هغه خسڼې کې دا د زکریا علیه السلام راوخته. او خسڼه هم عجیبه و، دغه بیت المقدس فلسطین ته نږدې نهر اردن دی، او اردن ته لاړه او په هغې کې دریاب دی، نو هغه سیند او دریاب ته چې کوم دی هغه خسڼې وغورځول، وایي که دا خسڼه په ځای باندې ودرېده، یو روایت کې دا راځي، او بل روایت کې دا راځي که دا خسڼه واپس روان شو، د کوم طرف ته چې اوبه را روانې دي، اوبه چې په کوم طرف باندې روانې دي په دغه طرف باندې روان شو، نو هغه سړی به کفالت کوي او پرورش به یې کوي. نو خسڼه چې وه هغه د زکریا علیه السلام په قسمت کې راوښوته. زکریا علیه السلام خوشحاله شو، دا چې کوم دی بیت المقدس ته خپلې اول د هغه د بیبي سره وه، د مریم د ترور سره، او وروسته چې کوم دی هغه ځان له بوتله بیت المقدس، ځکه چې هغه خو وقف دغسې وشو یاره، او دا وقف چې کوم دی زموږ په دین کې دا صحیح نه دی. نبی علیه السلام فرمایي چې نشته دی وقف د بني آدم دپاره مګر د هغه شي چې هغه د دې مالکي. نو د آزاد سړي انسان مالک نه دی. ګورئ بچی چې کوم دی که هغه وقف کوي نظر کوي چې ما دا منښته د خپل زوی کړه، اکثر دا خلک خو ما خپل زوی ومنه، خپله لور مې منل ده، زه یې چاله ورکړم، دغه منښتې نه کېږي. دی د هغې مالک دا خو آزاد شخصیت دی. په هغه وخت کې چې کوم دی دا جایز و، د هغو په دین کې دا جایز و چې منښته وکړي،
نو د بیت المقدس هغه یو کوټګۍ کې عبادت خانه کې چې کوم دی زکریا علیه السلام به هغه تعالی کړه ور به یې ورله تعالی کړه ورده به یې کړه او لا باندې چې واپس پر هغه چې وبه یې کتل د هغې سره به قسمه قسم میوې وي خوراکونه به نو هغه حیران شو مریم دا چېرته و نو قالت هو من عند الله نو هغې وویل چې دا خو د الله د طرف نه دي الله پاک رزق ورکوي چاته چې وغواړي بې حسابه دا د الله د طرف نه ماته راغلی دي نو دې آیات کې وایي چې الله پاک دا قبوله کړه او دا یې غټه کړه په ښایسته غټولو سره مفسرینو لیکل دي چې دا به په یوه ورځ کې دومره غټېده لکه یو ماشوم چې په 15 ورځو کې غټېږي نو زر زر چې کوم دی هغه غټه شوه او د هغې پرورش زکریا علیه السلام ته حواله وه هغه به پرورش کو نو دلته د حنی بنت فاقوزي چې کوم دی هغه سوال کړ دی یو خدای باله بچی راکړي هغه بچی به زه آزاد کړمه د څه دپاره د بیت المقدس د خدمت دپاره نو پته ولګېده چې دا د نیکانو خلقو سنت دي او د پیغمبرانو سنت طریقه هم دغه ده چې هغوی به ودونه کول او بیا د بچو سوال به یې هم کو او حدیث کې راځي چې النکاح من سنتي نکاح چې کوم دی هغه زما د سنت نه دی فمن لم يعمل بسنتي فليس مني څوک چې عمل ونه کړي زما په سنت باندې نو هغه زما نه دی یا بل یو روایت کې دا یو حدیث دی او بل روایت کې داسې راځي چې فمن رغب عن سنتي فليس مني څوک چې زما د سنت نه بې رغبتي کوي نو هغه زما د امت نه دی یا بل یو حدیث کې راځي تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود اے خلق تاسو ودونه کوي لا محبت کوونکې ښځې سره الولود چې هغه ډېر بچي راوړي ځکه چې په ورځ د قیامت به زه په خپل امت باندې فخر کوم نو چې بچي سوا کېږي نو دا مطلوب دي پیغمبرانو هم د دې لپاره سوال کړی دی او ترغیب هم ورکړی دی د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې څوک په تاسو کې طاقت د واده لري یا معشر الشباب ای د ځوانانو ټولګیه نو هغه واده وکړي چې څوک طاقت لري جسمانی طاقت برابر او مالی طاقت هم برابر شي بیا ښځه ساتلی شي یو خو داسې مجذوب لوپر غوندې لیواله یا چرسي بنګي هغه له ښځه وکړي سبا له هغه بیا ساتلی نه شي نو هغه نه او چې څوک یې سمبالولی شي بیا نو نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو ودونه کوئ او بیا بچي هغه نبي علیه السلام هغه بیبي خوښه کړله چې هغه بچي ډېر راوړي نو رد شو په منصوبه بندۍ باندې کوم خلک چې منصوبه بندي کوي او بچي کموي وایي دوی له به بیا دا رزق دا خوراک به کوم ځای څوک پیدا کوي نو دا رزق ولا الله پاک ورکوي لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاهما تاسو خپل بچي چې کوم دی هغه د لوږې د وجې نه قتلوئ موږ تاسو له هم رزق درکوو دوی له هم رزق ورکوو نحن نرزقکم وایاهما نرزقکم کې دا تاسو یې مخکې کړي په هغو باندې دا تاسو له چې موږ درکوو دا تر اوسه تا خوړه نه او وایاهما دوی له هم موږ رزق ورکوو نو دا منصوبه بندي وغیره دا شی ټیک نه دی بهرحال زکریا علیه السلام چې کوم دی هغه مریم سره میوې ولیدې بې موسمه خوراکونه دا به یې ولیده نو تپوس یې وکړي چې دا چېرته و نو هغې ورته وویل چې دا خو د الله د طرف نه دی الله پاک رزق ورکوي چاته چې خوښه شي بې حسابه نو هنالک دعا زکریا ربه نو په دغه وخت کې د زکریا علیه السلام ذهن ته یو خیال راغی یو سوچ راغی چې ګوره دې مریم ته په دې کوټګۍ کې دنده چې هېڅوک دنده نه ځي د بهر نه څه شی څوک راځي نه او په بنده کوټګۍ کې دې ته رزق او خوراک میراویږي او بې موسمه میراویږي نو زما زوی نشتی اولاد به نشتی نو په دغه وخت کې د سوال وکړو چې قال رب هب لي من لدنک ذریة طیبة ای زما ربه راکړې ما ته د خپل طرف نه یو پاک اولاد یقینا ته اورېدونکی د دعای نو دا دعا یې وغوښته چې زما دپاره هم یو وارث پیدا شي نو زکریا علیه السلام هم د بچي لپاره سوال کړی نو الله پاک دغه دعا د هغه قبوله کړه نو فنادته الملائکة وهو قائم یصلي فی المحراب نو اواز ورته وکړه فرشتو حال دا دی چې دی ولاړو په هغه مونځ یې کوه په محراب کې عبادت خانه کې محراب یو دا دی دا محراب چې کوم دی په هغه وخت کې نه و جوماتونو کې او دا د نبي علیه السلام په زمانه کې هم نه و محراب دا وروسته د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا محراب جوړ شوی دی د دې لپاره چې خلک وپېژني چې دا جومات دی او د امام یو ځای پکې بخته شي چې دغه ځای کې ولاړ دی
خو ډېر به دنده بیا په دې محراب کې دنده نه ودرېږي. مسله دا ده په هغه جومات کې چې هغه محراب د هغې نه بهري چې بهر یې جوړ کړی که نه، اکثر جوماتونه داسې چې هغې محراب بهري او د دنده جومات پاتې شو، نو په هغې کې چې دا امام دنده ودرېږي نو دا مشابهت دی د هغه پادریانو سره، یا پادریان چې کوم دي عیسایان او یهودیان، هغوی هغه امامان چې دي پیشواګان هغه هم دنده ځان جدا خاص دی او لږ اوچت وي په هغې باندې ودرېږي. دغسې به نه کوي. که دا محراب دنده و په دې جومات کې بهر نه و نو خیر ده که بیا دنده ودرېږي. زمونږ دا محراب چې کوم دی دا په دې جومات کې دنده دی، دیوال هغه مخکې دی، دا محراب بیا شاته راوستی دی. نو اکثر زه ودرېږم مخکې په دې محراب کې دلته ودرېږم. بهر چې کسان راشي نو هغوی چې ما وویني نو بیا اکثر دا دغه کوي، اعتراض کوي چې ته خو دلته په دې محراب کې ولاړ یې، او دا خو بهر مستحب دی چې بهر به ودرېږي. نو زه ورته وایم دا دیوال بهر دی، مخکې دی، دا محراب چې دی په جومات کې دنده دی، بهر دی نه دی. نو دی په خپل عبادت خانه کې ولاړ و مونځ یې کوه. نو فرشتو چې کوم دی هغه ته آواز وکړو ان الله یبشرک بیحیا، چې الله پاک تعالی زیری درکوي په یحیی علیه السلام باندې چې هغه تصدیق کوونکی دی د کلمې، چې هغه د الله د طرف ته ده. د دې نه مراد عیسی علیه السلام دی چې د هغه لپاره پلار نه و د عیسی علیه السلام، نو مریم نه پیدا شوی دی او بغیر د پلار نه پیدا شوی دی او په کلمه د کور سره پیدا شوی دی، ځکه ورته کلمه وایي چې شا یا پوکې کړل د جبرئیل السلام د مریم په ګریوان کې، د هغې سره هغې حمل ونیو او بیا چې کوم دی هغه بچی پیدا شو. وسیدا او دی به سرداري وحسورا دا یحیی علیه السلام دی، او وحسورا او پابند به پاک دامن و نبی من الصالحین او پیغمبر به او د نیکانو خلقو نه به. نو فرشتو ورته زیری ورکړ چې ستا به زوی پیدا کېږي او د هغه زوی دپاره نوم یې هم کېښوده، دا په اسمانونو کې ایښودی شوی دی یحیی علیه السلام. او لم نجعل له من قبل سمیا، وروسته بیا صورت مریم کې راځي غالبا چې د ده په دې نوم باندې مخکې چې کوم دی بل نوم موږ نه دی ایښودی د چا، نو دا ناشنا نوم و، دا ورته الله پاک کېښوده. نو یحیی علیه السلام چې کوم دی هغه پیدا شو. یحیی علیه السلام هغه سردار و حسور و پابند سړی و. حدیث کې راځي چې یحیی علیه السلام د سترګې د رب په مقدار باندې د خدای پاک خلاف نه دی کړی او واده یې هم نه و کړی. نورو پیغمبرانو ودونه کړي دي او د واده نه و کړی. نو واده چې کوم دی مخکې موږ د هغې دپاره هغه حدیث بیان کړی چې د عامو خلقو دپاره واده ښه دی او د بچو سوال به هم کوي، خو که د یحیی علیه السلام په شانتې ټول فکر او سوچ د هغه آخرت ته وي، د واده د سره ضرورت نه محسوسوي او نه د دغه بچو خدمت د وزګاري، بیا د هغه په شانې سړی جو نه دي کوي، دغه شانې سړی جو هغه دې نه کوي. نو یحیی علیه السلام د هغه ټول فکر چې کوم دی سوچ هغه په آخرت کې و پابند سړی و او دغه عبادت به یې کو. او یحیی علیه السلام په یو طرف به او عیسی علیه السلام به په بل طرف باندې ته خلقو ته به یې دعوت ورکو او د یحیی علیه السلام به د عیسی علیه السلام مرسته کوله، امداد به یې کو، د هغه تصدیق به یې کو چې او دا د الله پاک پیغمبر دی، د ده خبره ومنئ. نو قال ربي انا یکون لی غلامنا، نو زکریا علیه السلام وویل چې ای زما ربه څرنګې به زما دپاره هلکه زوی او ما ته خو بوډاوالی را رسېدل دی او زما ښځه چې کوم ده هغه شنډه ده. نو هغه فرشتي ورته وي جبرئیل السلام یا الله پاک ورته پخپله وفرمایل کذلک الله یفعل ما یشاء، دقه رنګې الله پاک کوي څرنګې چې وغواړي، ته به هم دقه شانتې. نو د زکریا علیه السلام شک نه و چې انا یکون لی غلام، چې زما هلک به څنګه ماشوم به څنګه پیدا کېږي زما زوی، دا د شک دپاره نه دی ویلي، یو کیفیت معلومه و چې یاره زه موږ به په دغه کیفیت کې یو تقریبا 100 کالو ته هغه رسېدلی و، 6 کالو ته، او بیبي چې کوم دا 200 کال ته رسېدل وه. نو په دغه عمر کې با خدای پاک بچی راکوي که نه موږ به ځوانان شو په څه طریقه باندې به بچی راکوي. نو الله پاک ورته وفرمایل چې هم دقه شانتې به تاسو ته به هم بوډا دا ښځه به دې هم بوډۍ او هم به شنډه لکه څنګه چې مخکې شنډه او د شنډې ښځې نه بچي نه کېږي او بیا به هم الله پاک د دې نه تعالی بچی درکوي. نو زکریا علیه السلام حیران شو، رب اجعل لی آیه، یا الله ما ته چې زما دپاره یو نښه مقرر کړې زه وپېژنم چې دې زما دې بیبي حمل نیولی دی او که نه دی. نو قال آیتک الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، نو د الله د طرف نه حکم دا راغی چې ستا نښه دا ده چې ته به 3 ورځې
هغه خبرې نشي کولی د خلکو سره مګر په اشارې باندې، صرف په اشارې باندې به خبره کوي او خبرې به ستا ژبه به نه چلېږي، دا به نه ښایي. نو کله چې تا دا علامه او دا نښه ولیده نو ته پوه شه چې زما بیبي چې کوم ده هغه حامله شوې ده او یحیی علیه السلام چې کوم دی هغه دنیا ته را روان دی. نو د دې نه دا پته ولګېده چې څوک خبرې نشي کولی، مثلا چاړه نه د هغه باندې به حکم چې کوم دی لګي په اشارو سره، د هغه اشاره کافي ده. دې وجې نه حدیث کې راځي یو وینځه وه هغه چاړې وه، نبي علیه السلام خو اورېدلې غوږونو باندې صحیح وه خبرې نه شو کولی. نبي علیه السلام هغې ته وویل این الله، الله چېرته دی؟ نو هغې بر اسمان ته داسې ګوته ونیوه. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې دا وینځه چې ده دا مؤمنه ده، دا کافره نه ده. په اشاره باندې خبره وکړه، نبي علیه السلام په هغې باندې پوه شو او د هغې هغه د اشارې خبره قبول هم کړه او په هغې باندې حکم د مؤمن ولګاو. نو پته ولګېده چې کوم سړی چاړی خبرې په خپله ژبه نشي کولی، نو هغه په اشاره باندې کوم خبرې کوي ټیک دي. یو چاړه سړی دی هغه مثلا خپله ځمکه خرڅوي، د هغه ځمکه ده او داسې اشاره وکړه په ګوته باندې دا ځای مې درله په دومره ګوتې داسې کړي، په دې مې درله درکړم، نو ټیک شو. هغه پیسې هغه بل سړی پرې پوه شو، هغه روپۍ په ورکړې وه، هغه چې کوم ځای نه ګوته تاو کړله دغه شو. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشي والابکار. او د الله طرف د حکم دا راغی چې ته خپل رب یادوه ډېر ډېره، وسبح او تسبیح بیانوه بالعشي بیګا والابکار او سبا، بیګا سبا د الله پاک تسبیح بیانوه. ان الله اصطفى آدم، یقینا الله پاک غوره کړی و آدم علیه السلام و نوحا، نوح علیه السلام و آل ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام خاندان، و آل عمران او د عمران خاندان علی العالمین په مخلوق د هغه زمانې باندې. ذریة بعضها من بعض، دا اولادو بعضې د بعضو نورو نه، لکه نوح علیه السلام دا بچی او د آدم علیه السلام او بیا ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام په اولاد کې دی، بیا دا عمران چې کوم دی بیا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی، بعضې د بعضو نورو نه اولادو. والله سمیع علیم، الله پاک اورېدونکی دی پوهه دی. اذ قالت، هر کله چې ووي امرأة عمران، هغه ښځې د عمران، ربي انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ای زما ربه یقینا ما منښته کړ د ستا دپاره د هغه بچي چې زما په خېټه کې دی، محررا په حال د کون د هغه کې چې هغه ازادي د بیت الله شریف د خدمت دپاره. فتقبل مني، نو قبول که دی زمانه، انک انت السمیع العلیم، یقینا ته اورېدونکی خاص ته اورېدونکی پوهه. فلما وضعتها، پس هر کله چې وزېږول هغې لره، قالت دی ووی ربي انی وضعتها انثی، ای زما ربه یقینا ما خو زېږولې ده جنۍ ماشومه، والله اعلم بما وضعت، الله پاک پوهه دی په هغه ماشوم باندې چې دې زېږولی و. ولیس الذکر کالانثی، او نو نارینه په شانته د دې زنانه زوی د دې په شانتې نه و. و انی سمیتها، او یقینا ما نوم ایښودی دی دې ته مریم د مریم. و انی اعیذها، مریم چې کوم دی عبرانی لفظ دی دا عبادت گزاري ته ویل کېږي. و انی اعیذها بک، او یقینا زه پناه غواړم د دې ستا په امداد سره، و ذریتها، او د دې د اولاد من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي ده. خدای پاکه د دوی حفاظت وکړي د شیطان نه چې رټلی شوی دی. دغه دعا الله پاک د هغې قبوله کړې وه. نو مریم ته او د هغې زوی عیسی علیه السلام ته چې کوم دی شیطان نه دی رسېدلی. فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبوله کړه الله پاک، قبوله کړه دې لره رب د دې بقبول حسن، په ښایسته قبلولو سره. وانبتها نباتا حسنا، او راوی ټوکوله په ټوکولو ښایسته سره، غټه یې کړه په غټو په ښایسته غټولو سره. وکفلها زکریا، او پرورش کو د دې زکریا علیه السلام. کلما دخل علیها زکریا البحرام، هر کله به چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام هغه عبادت خانې ته، وجد عندها رزقا، نو بیا به یې موند د دې سره خوراک. قال یا مریم، نو هغه به وفرمایل ای مریم انا لک هذا، د کوم ځای نه راغلی دی تا ته دا خوراک؟ قالت هو من عند الله، هغې وی دا د الله د طرف نه دی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا الله پاک رزق ورکوي چاته چې وغواړي بغیر د حساب نه. هنالک دعا زکریا ربه، نو په دغه ځای کې دعا وکړه زکریا علیه السلام د خپل رب نه. قال ربي هب لي من لدنک، نو وی زکریا علیه السلام ای زما ربه راکړي ما ته د خپل طرف نه ذریة طیبة، اولاد پاک، انک سمیع الدعاء، یقینا ته اورېدونکی د دعای. فنادته الملائکة، نو آواز وکړه دته
فرشتو وهو قائم حال دار دی ولاړو یصلي فی المحراب چې منځ کو په عبادت خانه کې ان الله یبشرک چې یقینا الله پاک زیره درکې تا ته بیحیا په یحیی علیه السلام باندې مصدقا بکلمه من الله دا تصدیق کون کې دی د الله د کلمې چې عیسی علیه السلام دی وسیدا او سردار وي وحسورا او پابند وي پاک دامن وي ونبی من الصالحین او پیغمبر وي د نیکانو خلقونه وي عام بچی نه دی دا یو خاص سړی دی چې پیغمبري ول الله پاک ورکړ سرداری ول ورکړ پاک دامنی قال ربي ان يكون لي غلام او فرمایل زکریا علیہ السلام ای زما رب چرته به زما لپاره بچي وقد بلغني الكبر په تاخیر سره رسیدلې ماته بډاواله و امراتي عاقر او زما بیبي شنډه ده قال كذلك نو الله پاک فرمایل دا غرانګي الله يفعل ما يشاء الله پاک کی څه غواړي قال رب اجعل لي آیه نو دوی زما رب او ګرځي زما لپاره یو نخه قال آیتک الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا الله پاک فرمایل چې ستانه خدای دا یا فرشتي جبرئیل السلام ورته وي نه خریدار چې ته خبر نشي کولای د خلق سره 3 ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره واذكر ربك كثيرا یاد واخل رب ډیر ډیر وسبح بالعشي او تسبیح بیانوا بیگا والابکار او په سبا کې ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد